سلطان محمود غزنوي رحم الله په دور شي طالب علم خو د مطالعې ډېر عجیبه شوق ورځې وخت خو د ټوله ورځ مطالعه کوله خو د دا تلاش و چې شپې وخت هم د تنظیم وشي او د شپې څه په حصه شازه مطالعه کوم عزت منه په د تلاش او د بازار ته وته بازار شروان دا چې عمر کې چې هندو ولیدل هندو سره دا خبره وکړه چې تو خوښ نه دی ته ته ټوله شپه مفت سو کې درا کوم خلی مو ته د چراغ تنظیم وکې اختراع خرچه ته برداشت کوا یو ته چې صحیح دو دا هو هیڅ مشکل نه دو ا طالب علم انتهایی خوش شو دو چې بس الله رب عزت ته تنظیم د مطالعه وک عزت منه چې کله څوکیدارا د شریک را د خپل مطالعه کوله ورځ وخت هم مطالعه کوله چې یې کول تیر شو هندو کښنستو هغه فهرست جوړ کړ چې تو نه په دغه څوکیدارې باندې څومره خرچه کړي د چراغ څومره تیل درنه لګي او ایک ځون سره دا فیصله وکړه چې دا خو سالانه تو باندې ډېر جوته خرچار درمي او یو طالب علم ته وویل چې تو ځون د خپل تنظیم وکړه مو ته څوکیدارې ضرورت نشته ا طالب علم چې کله د خبر نه خبر شو انتهایی خفا شو او روغی او کېرش سلمستو بدخ سوچ شه خیبیوله شو چې الله رب العزت ته ته سرنګي طریقہ جوړای چې شپې سه تنظیم د لایټ ته توشي او ته مطالعه پشه کوي چې کله خیبیوله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار په خیب شو ورته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پښتنه د وکړای طالب علم ویلې خفای ویلې پریشان ہے دوته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمون نره سو پریشانی نشتا خو مو د پر د شپې سه تنظیم نشته چې غو تنظیم باندې د شپې مطالعه اساسو کې درامه کوله هغه ختم شله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمیل چې خپګیړه ما چې سبق تی چې سلطان محمود غزنوی ته ورشه و سلطان محمود غزنوی ته ویا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روغلو متفخر شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمیل چې سلطان محمود غزنوی ته ورشه او دا خبر ورته وکا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته دا حکم کړه دا چې مو دې پورا د لایټ تنظیم وکا د مطالعه دې پورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمود غزنوی تداویل دي چې د طالب علم ته د لایټ تنظیم وکا د مطالعه دې پورا تنظیم ورته وکا د طالب علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عجیبه وویل یا رسول الله سلطان محمود غزنوی خو ډېر غټ سړی دا آل مصر سرنګ دا خبره مری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خیب شوی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې کله ته سلطان محمود غزنوی ته ورشه به دا خبره ورته وکاو چې د سوال در باندې کو چې ته د سرنګ زداو مری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ویلي دي بدا کی ساور توکا چې تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے هارش پاد خیمنه مخشه 15000 ور درود شریف ته رو سه ورځ دسه کېږي چې تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے هغه درود نه تیراوي دا خبر ورته وکا ا طالب علم چې سبق ته چیک شو سلطان محمود غزنوی دروازه وټا کولا سلطان محمود غزنوی رحم الله سره ملاو شو سلطان محمود غزنوی رحم الله ته دا خبره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نے سلام ورته وی چې دا کیسه ورته وکړه سلطان محمود غزنوی ورته وی دا سرنګ سره ومنه د فورن خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وکړه چې تو په خپل بادشاہت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هر ورځ 15000 ورا درود شریف د خیمنه مخشه ترو سه ورځ دسه کیږي چې هغه درود شریف ته چوټی کړی دو دا خبره کله ورو دا پجړو لګیا شو اور تویل چې الله په ذات مې دا قسم وی چې د کیم ذات په قبضه شه د مروحتا چې دا خبره مول وړي خپل کېرول تنه د کړی د دې مو یراز چې تو ته پته لګیدلی دو واقعي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیب شروع غلط نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي دي و د طالب علم د پر عزت باندې چراغ تنظیم عزت باندې دوه خبره دي په دې واقعي شه یہ مشتو سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے درود شریف کثرت سره وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث مبارک تھا من صلى علي واحده صلى الله عليه 10 مرات چاپ مو باندې یو درود شریف وی الله رب عزت په دغه صلی باندې لاس رحمتینا نازلای په بلدیش فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چاپ مو باندې کثرت سره درود وی قیامت پورې باندې د شفاعت زیات حقدار هغه کس چې په مو باندې درود شریف ډیر ویل او دوام د متلم چې خپل شوق پیدا کی خپل وختینه د زیاول نه بچ کی نن سمرا
قیمتی وقت وي سہولیات الله ورکړي دي لیکن مشتو سے فائدہ نه لري الله رب العزت دې من مشتو ستا عمل کولی توفیق نصیب فرمي الله دې مشتو سے ټول په عمل شه او الله دې په عمر شه برکتینا نصیب فرمي وما علينا الا البلاغ